الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد تبارك وتعالى في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب صدر محترم جناب پیری طریقہ ترابری شریعت حضرت مولانا محمد طاہر صاحب مدث اللہ العالی، جناب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب مدث اللہ العالی، حضرت مولانا سراج الحق سراج صاحب مدث اللہ العالی، جناب حضرت مولانا غلام صدیق صاحب، دیگر علماء کرام اور دغی بابا جی جماعت کی راجب شوید اللہ پدین وینو مسلمانانو نن آغا مبارک ورځ ده چې جماعت نوے مزیدار انداز کی جوړ شو او اوس پای کې د مدرسې د افتتاح انشاءاللہ دا اللہ ردین دا یو مرکز ابتدا چکم دے آکی گی دا اللہ ردین مرکز او مدرسہ دا تعلیم تعلم یو مرکز وی او دا اللہ دا قرآن مجید او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مبارک کی گی اللہ نے دعا دا چلا افتتاح اللہ بختور و گرزی و خصوصاً پتہ کلی کی حضرت بابا جی صاحب رحمہ اللہ، حضرت کاکا جی صاحب رحمہ اللہ، زمن والد مرحوم رحمہ اللہ دا اکابر سره دا کلی نسبت دے نور مشران علماء کرام اور مولانا صاحب هم ډیر وخت نه پدې کې د طریقت مباب کی خپل مجالس او خپل اصلاحی مجالس جاری ساتلی دي اوس د شریعت په حواله سره د علوم دینیو د ترویج د پاره د ادارې او مدرسې افتتاح کیږي الله دې دا افتتاح بختور وګرځي او
ذریعہ د خیر دی الله وګرځي. دین او د دین علم، تعلیم، تعلم او مدرسه او زده کړه بل ته ښودل د دین بنیادي او اهم کار دی. علامه ابن عبدالبر اندلسي رحمه الله ذکر کړي چې ما وی چې د دین د ټولو کارونو کې به د ټولو نه اهم کم کار یو وي. وی مې چې زه به د الله د کلام نه تپوس وکړم چې د الله کلام کې مې سوچ وکړم نو الله پاک خپل پیغمبر علیه السلام ته اول حکم کړو د علم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ایماوی که د علم نه، د زده کړې نه، بل ته د ښودلو نه، قرآن زده کولو نه، د دین د زده کولو نه بل اهم کار وی نو الله پاک به خپل پیغمبر علیه السلام هغې حکم کړی وی. نو پته لګي چې د ټولو نه اهم کار دا زده کړه ده او بل ته ښودل دي. دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته بهترین کار وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین خلق به تاسو کې خلق دي چې قرآن زده کړي او بل ته یې ښایي. دا خلق په تاسو کې چې کوم دی بهترین خلق دی. یو عالم دی او یو شاګرد دی، مدرسه کې ناست دی، جومات کې ناست دی، بهترین مشغولتیا، بهترین کار در دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایل چې زما حیثیت دا د امت د استاد دی. انما بعثت معلما، زه رالېږلی شویم خو زه د امت استاذ یم. دې ته به تعلیم ورکوم، د قرآن مجید به ورته زده کوم، یعلمهم د قرآن او دارنګې د احادیثو دا درس به ورته ورکوم، تعلیم به ورته ورکوم. نو دا د حضور علیه السلام هم ذمواري و تعلیم او د الله د طرفه ورته حواله وه. تعلیم تعلم په ټولو کې یو اهم کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل کور نه راووت، مسجد نبوي ته راغی. دوه ډلې هلته چې کوم دی هغه ناستې وې. یو ډله ناستې وې چې یعلمون العلم او الفقه، علم یې زده کوو، بل ته یې ښوده د زده کړې مجلس و، د علم زده کولو مجلس و. او بل یذکرون الله، یدعون الله و یذکرونه، د الله پاک چې کوم دی ته دعاګانې کولې، ذکرونه یې کول. ناست دوه ډلې وې. یو زده کړه کوله د قرآن مجید او د علم، او بل ذکر و اذکار او دعاګانې کولې. حضور علیه السلام ورته وفرمیل کلاکما بخیر، تاسو دواړه ډېر ښه کار کوئ، دام ښه کار دی، دام ښه کار دی. خو لیکن یوه ډله د بله نه چې کوم دی بهتره ده. بیا حضور علیه السلام د هغې ډلې سره چې زده کړه کوله، علم یې زده کوو، هغې ډلې سره کېناست. نو حضور علیه السلام امت ته وښودله چې دا ډله په بهترینو ډلو کې، دواړو ډلو کې بهتره ډله دا ده چې دا قرآن زده کوي او بل ته یې چې کوم دی هغه ښایي. او د الله ذکر او دعا دام یو مقام لري، دا هم عبادت دی، خو دا زده کړه د هغې نه چې کوم دی هغه بهتر کار دی. دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې اشتغال بالنوافل نه اشتغال بالتعلم افضل دی. یو طرف ته یو سړی نفل کوي او بل طرف ته یو سړی زده کړه کوي، نو د نفل والا ثواب ډېر زیات کیږي او که د زده کړې والا ثواب ډېر کیږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د نفلو په نسبت د دې زده کړې والا ثواب ډېر زیات دی. امام مالک رحمت الله علیه شاګرد ابن وهب، ابن وهب رحمه الله قرآن مجید لیکل کول، بیا لاړه او نفل شروع کړ، بیا واپس راغی. امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایل چې دا کوم کار تا پرېښودی و د دې نه دا کار بهتر و، دا کوم کار دپاره چې ته تللی وې د هغې نه دا کار بهتر و. څه معنی د نفلو نه کړې ثواب چې کوم دی هغه ډېر زیات. نو بهرحال زده کړه
او بل ته ښودل مدرسه تعلیم تعلم در دین چې کوم دی هغه بنیادي کارونه دي. دیو جن مدارس اسلامیه د الله د دین او د قرآن مجید ډېر خدمت کوي. زموږ وطن کې بلې ملک الحمدلله مدارس دي، غټ مدارس دي. د الله د کلام د قرآن مجید ډېر خدمت هغې کړی دی. یو کال جده کې کانفرنس شو د ټول اسلامي ملکونو، او دا وی چې د قرآن مجید خدمت په کوم اسلامي ملک کې ډېر کېږي. د سعودي عرب نماینده هغه وخت کې وي چې زموږ ملک کې یعنی سعودي عرب کې په دې کال کې 15,000 حافظان جوړ شو او 15,000 کسانو قرآن مجید یاد. پاکستان د وفاق المدارس نماینده وي چې په دې 43,000 حافظان جوړ شو. او دا هغه وخت باندې څو کاله مخکې، او اوس 13 کال چې کوم هغې اندازه ښودلې نه هغه 8 حافظان 13 کال باندې چې کوم حافظان شو. او دا هم صرف هغه دي چې کوم د وفاق المدارس سره دي. وفاق المدارس سره ډېرې مدرسې نه هم دي، په غرونو کې دي، په بانډو کې دي، لرې دي ځایونو کې دي. وفاق المدارس سره نه دي، یا یې کې قرآن مجید جدا خلک یادوي، دا یا رجسټر شوي نه وي. لہذا د الله د کلام ډېر خدمت د عالمان صاحبان کوي، خصوصا د پاکستان او د غریبه غریبۍ کې او د بې سر و سامانۍ په حالت کې د قرآن مجید ډېر خدمت کوي. د ټولې دنیا د علماو نه زیات، د ټولې دنیا د اکابر و مشایخ و بزرګان نه زیات دلته چې کوم دی هغه خدمت کوي. یو دارالعلوم شرګل د څومره پوره علاقه باندې د هغې چې کوم دی خیر و برکت خور دی. هر دی ته چې موږ لاړ شو کې د دارالعلوم شرګل ملاویږي. یو پوره ډله چې کوم دی هغه ناست دي. یو ویزه د شرګل فاضل عالم، بل ویزه موږ ډېر هم نه صرف نږدې کم کسان یا هغه موږ تیار یو چې کوم لرې کسان یې هغه بیا سړي نه هیر وي. خو الحمدلله هغه ګڼ کسان هغې دلته علم حاصل کړي. د یو مدرسې او د یو سړي د اخلاص حضرت متمم صاحب نور الله مرقدو دا اخلاص برکت په هر ملک په هر څپه کې په هر ځای کې چې کوم دی ملاوي. تعلیم تعلم د دې برکات ډېر دی. وجه نه خلک د مدرسې ډېر خلاف دي. یهود خلک، نصارا، انګریزان دا د مدرسې ډېر مخالفت چې کوم دی هغه کوي او د مدرسې د ختمولو دپاره کوشش کوي. او زموږ چې کوم دی هغه په دې ملک کې د هغې ایجنټان دي او د هغې پیروکار خلک وي او د حکومتونو په شکل کې هغې راشي او موږ مدرسه چې کوم دی هغه ختموو. نو ما ورځو مو یو ځای کې دا وي چې مدرسه څوک ختمولی نه شي، ځکه د الله د خپل دین د حفاظت وعده کړې ده. د دین د حفاظت نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. الله وی دا دین ما نازل کړی، قرآن ما نازل کړی، زه به حفاظت کوم. الحمدلله زموږ دیني ادارې په هر لحاظ سره ډېر خدمت کوي. ما یو ځای کې دا خبره وکړه چې د عصري ادارو د تعلیم مونږ خلاف نه یو، لکه کالج او یونیورسټۍ دا تعلیم ضرورت دی. ډاکټر جوړېدل دا چې کوم دی ضرورت دی، انجینیر جوړېدل دا چې کوم دی ضرورت دی، او دارنګې ټول دغه هغه ضروریات دي د انسان. قاری صاحب مبارک راغی. دنیا تعلیم په خپل ځای باندې صرف ضرورت دي او د انسان ضرورت هم په هغې سره پوره کېږي. دنیا تعلیم مخالفت موږ نه کوو، لیکن د الله د دین خدمت دا په مدرسه کې چې کوم دی هغه کېږي.
आदारंगे दा हर लिहाज सर द मदरसे खलक हर दिन खिदमत चिकन दिया कई महाराज दा खबर चिकन दिया आकड़ा चिटोल पाकिस्तान की व मदरसों की द मदरसे यो तालिब बहुम दसिनी चिगिना पेंट शर्ट उस्ती आओ गिरे खराइली टोल पाकिस्तान की मदारिस की यो तालिब बदसिनी दाई व मुकाबला के आसरी इदारों की दहाई दासी बसोकनी चिगिना गिरे देर कम इल्ला माशाअल्लाह या पटके भाई और या धामा में आगोस्ती दा बड़े कमी बटोल पाकिस्तान के बदीनी मदरसों की यो तालिब बदासिनी चाह पेंट शर्ट अंग्रेजी सर गिर खाए दा बनी टोल पाकिस्तान की बसोकदा सी यो तालिब पैदा की द मदरसे यो तालिब चाह छर सिया बॉर्डर्स की और कॉलेजों यूनिवर्सिटों चिकन हाई क्या अलकान हो सके जिन्हें के हम 400 बॉर्डर्स की आइस वगैरह की 10 चीज़ों की चाहे हम तो पता न लगी हमारे बटोल पाकिस्तान की यो तालिब बदासिनी चिकन सर यो तमाशा बरामद शी बदी कॉलेजों यूनिवर्सिटों के खलक चिकन जो बलवज दी तकरीब कारी पकी की वसोनो कत्लों पकी शिवी दी उदासी चिकन दे तारीख फैसला ना और ब्याह दहशतगर्द ममंग तवाई नुकसान वहाँ की दहशतगर्द बद मदरसी तालीबी ना हालत खबरी दी लेकिन ना ठुल साजिशुन अल्लाह पाक दाई नाकाम कर दीन मार पार खतार कल मंग दहशतगर्द वाई विदा दहशतगर्दी मदरसे वाला था और कल विदा मदारस की मासूम बच्ची दी मासूम बच्ची चिकन या मैदान तरीस थी दीन मार पार पल खता शवेरे अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम दीन दा खिदमत चिकन दे जारी साथी आदबे सरो सामाने पर हालत की जारी साथी आदा जमन देर खैर ख्वारी दा उलमाए किराम मंग दखल बचोदम र खैर ख्वानी सुमर जिदा आलिमान साहिबान हाफिजान साहिबान कारियान साहिबान दीन मशाइख काबिर बुजुर्गान दाना कौम और मुसलमानों डेर चिकन दे हा खैर ख्वारी तो पता हवाला सरल तरदाई मदरसे इफ्तिताह चिकन की हज़रत से इंशाअल्लाह आई तशरीफ़ फरमाशु आई बीमार दी अल्लाह दे इल्म सेहत कामिल और शिफाए कामिल आजिल नसीब की या बरक़ात दे अल्लाह पाक और तास्टोल बने हमेशा द पारा कायम दायम चिकन दे साथी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।